خبره دا سمت قبله ٹھیک ده. دویم مقصد پاغه مقاصد ثلاثه کې زمونږ د سمت قبله تخریج د سمت قبله. اول تعریف د سمت قبله هغه ده وای سمت قبله چې ده نو دا هغې مقطع ته وایي چې په کوم ځای باندې دایرة القبله دایرة الافق قطع کړی وي چې دایرة القبله دایرة الافق قطع کړی دا دواړه مو وایي دي. دایرة الافق څه شی دی؟ ګیر چاپیره چې مونږ ته اسمان ټچ د ځمکې سره ښکاري که نه دایرة الافق. او دایرة القبله څه شی دی؟ د خپل سمت الرأس نه چې لاړ شي د کعبې سمت الرأس ته د هغې نه لاړ شي د کعبې سمت القدم له د هغې نه راشي د خپل سمت القدم له د خپل نه واپس راشي کعبې خپل سمت الرأس ته. دا یو دایره داسې جوړه شوه که نه. دې دایرې یو دغلته او یو دغلته ستا د دایرة الافق قطع کړی دی که نه نو چې کم مقطع تا ته نږدې دی دا سمت الراس دی. هغه مقطع قریبه د دایرة القبله او د دایرة الافق دې ته وایي سمت قبله. نږدې فاصلې په اعتبار سره داسې ګوره هغه ګلوب څه شو دا د ځمکې منځ دی. دا څه شی دی؟ زه په دې ځای یم کعبه په دې ځای ده ټیک شوله ځمکه بیا داسې ګول راغلی ده نو دا زمونږ دایرة القبله راوړه دقه پاکستان ای دی په دې ځای مثال به ته ورځه یم داسې پوه شوې پې او سعودي عرب په کوم ځای کې دی ای دی سعودي عرب ای دی سعودي عرب ای دی پوه شوې پې ګوره دا د کعبې په سمت دا مونږ یو دا د قشن ونسدو پوه شوې مې راشي دا ونسدو د دواړه مارکري د قشن ونسد ښکته نه یې ونسد پوه شوې مې داسې نیغې کلکې ټیک ده دې داسې یو دایره جوړه کړې ده که نه ټیک ده نو ته اوس وګوره دا زمونږ سمت الراس دی او دا د کعبې دا ښکته مونږ یو دا ښکته څه ده کعبه ده په دې دنیا په دې ځمکه نو دې دایرې زمونږ دلته یو دایرة الافق دی هغه یې دې طرف ته هم قطع کړی دی او دې طرف ته هم قطع کړی که نه اوس هغه مقطع قریبه کومه یوه ده دلته هم قطع کړی دی دلته ګوره مونږ زر د هغې مقطع ته رارسو او دې طرف نه ورته هم رارسو خو یې داسې به زو 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 ټیک شوله ګوره یو مقطع دلته ده یو مقطع دلته ده نو د دې مقطع نه مونږ کعبې ته دلته راورسېدو زر او د دې مقطع نه د دې یوې مقطع نه چې مونږ کعبې ته رارسو نو یې دا ټوله دنیا به توی کوو داسې دلته به بیا رارسي دا اوږده ده که نه نو که مقطع قریبه چې ده د دایرة الافق او د دایرة القبله دوه ځای باندې یو بل قطع کوي هغه مقطع قریب دا زمونږ سمت قبله ده پوه شوله ښه دقه شانتې ګوره اوس مونږ معلومه کړه چې مثال دا وران کتونه په دې ځای دلته دا زمونږ مقام دی ټول وران کړی دا کعبه ده ٹھیک شولا
زمونږ نه ګیر چاپېره باندې زمونږ یو خپل افق دی که نه ټیک ده بیا ټیک شوله د مثال په طور زه جوړوم چې یو دایره جوړه شوه که نه دې ځای کې خو قطع نه خو دې ځای کې قطع ښکاري که نه ته چې په دې ځای ولاړ یې دا تا ته دا ځای ټچ ښکاري دی سره که نه اصل کې قطع کړي نه خو قطع ښکاري مخامخ ټیک ده یو په دې ځای کې ښکاري که دا چې داسې چې وله راولي ټیک ده یو سړي ته دا ځای ښکاري یو دا ځای ښکاري یو مقطع دا ده چې په دې ځای ته ولاړ یې دا به تا ته دا دایره به دي شي دا یوه دایره الافق او دا بله به دي شي پوه شوې یو ورته په دې ځای باندې قطع ښکاري یو ورته په دې ځای باندې ښکاري چې کوم قریب مقطع وه دغه زموږ سمت قبله ده اوس راشه معلوموږو موږ دا چې دلته زه ولاړ یم دا زمونږ ګیر چاپېره دایرة الافق دی دا زمونږ عین شمال و دا معین جنوب و دا معین مشرق و دا معین مغرب دا مقطع زمونږ د شمال نه څومره لرې ده شمال نه په کم طرف ده او څومره لرې ده دغې ته وایي زاویه قبله پوهېږي پې زمونږ عین شمال چې کوم دی که نه هغې نه دا مقطع څومره لرې ده نو دا به روباسي چې دا دې روباسله نو دې له نوم ورکړه زاویه قبله زاویه قبله وشوله نو زاویه قبله به معلومه کړي چې زاویه دې معلومه کړه نو خط شمال خو تا د دایره هندیې په ذریعه معلوم کړی یا دې د قطبي ستوري په ذریعه معلوم کړی یا دې د نور د سوري په ذریعه معلوم کړی نو چې دې معلوم کړی دی جو ډي پې کې ده وقه زاویه جوړه کړه دقه به ستا عین قبله وي دماغ اون پې کار کوي ٹھیک شوله نو اوس موږ به روباسو زاویه قبله زاویه قبله چې زاویه قبله روباسو خط شمال و جنوب راته معلوم دی په دایره هندیې سره هم په قطبي ستوري سره هم یا د عام د نور په سوري سره هم معلومیږي طریقه مې دا بل اوس خولی چې دایره هندیه نه جوړه قطبي ستوري ته نه ګورې د نور د سوري نه به یې څنګه معلومي به معلومیږي اوس بیا یې معلومو پوه شوې بې زاویه قبله خپل د دې علاقې معلومو چې دا څه ده د هرې علاقې زاویه قبله جدا جدا دي ٹھیک شوله نو دغه معلومو دې سبق ته لږ وخت کېږي تعریف سمت قبلہ دائرۃ الافق اور دائرۃ القبلہ کا وہ مقطع جس جانب بیت اللہ بلد سے قریب ترین ہو سمت قبلہ کہلاتی ہے یا بل تعریف کعبۃ اللہ کے سمت الراس کی سمت قبلہ کہلاتی ہے تخریج سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے احسن الفتاوی جلد 2 میں 11 مختلف طریقے ذکر فرمائے ہیں 11 طریقے ذکر کری ان میں سے کلیہ نمبر 2 اور 3 قدر آسان ہے اس کا آسان حل پیش خدمت ہے 2 طریقے کلیہ دبکی زخیمہ یہ کلیہ حل کرنے کے لیے آپ کے پاس سائنٹیفک کیلکولیٹر ہونا ضروری ہے اشتہار سارا ورنہ ٹیبل کے ذریعے کافی دیر لگ سکتی ہے کہ سائنٹیفک کیلکولیٹر نہیں سائن 1 د دورہ سائن بی د دورہ برابر سائن 3 د دورہ سائن 4 د دورہ سائن 5 داغی تلے دا آخیرہ پورے دیسی کاز دیسی ٹینجن دا مو سر سائنٹیفک کیلکولیٹر تھا جو ٹیبل سکا اگر چارٹ منتگی اگر چھوڑا نیز ٹیبل کا رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کیلکولیٹر عام ہو چکا ہے اور ہر جگہ دستیاب بھی ہے اس لیے کیلکولیٹر کے ذریعے ہی اس کلیے کو حل کرنے کا طریقہ ذکر کیا جائے گا کلیہ یہ ہے کیوں نہ مراد زاویہ قبلہ 10 انورس بریکٹ شورو سائن ایف بٹا بریکٹ شورو کاز بی 10 ایم بریکٹ بن منفی سائن بی ضرب کبھے کنوے او شیرے ہاں
साइन बी काज एफ। अव्वलन कुलिये में इस्तेमाल होने वाले मुतगय्यरात का मतलब मालूमात। चित्ता क़ायदा हल्के उस्ताद बकम कम सीजों मालूम भी ठीक ना। द टोल ना अव्वल दा चेता सरबा हरजुल बलद बरत खपल मालूमी जमुंग हरजुल बलद से शेर द्वेम द मकी मुकर्रमे हरजुल बलद बरत मालूमी चिदा सदे वशवाला बल हगा सशे खपल तूलुल बलद बरत मालूमी और द मकी मुकर्रमी तूलुल बलद बरत मालूमी सलोर से सुनो शो पिंजम दा फर्क तूलेन जमंग द तूलुल बलद और द मकी मुकर्रमी द तूलुल बलद पर मेंस के सुमरा फर्क दे दग जमंग 71 सद पासा दागी 42 सद पासा नो दी 71 ना बागा 42 मन पी जो सोर रागे अब फर्क राउजी अब सराउजी फर्क राउजी पिंजे सीजों वाला मालूमी अरजुल बलद मकामी अरजुल बलद मक्का मुकर्रमा तूलुल बलद मकामी तूलुल बलद मक्का मुकर्रमा और फर्की तूलेन फर्की तूलेन जमून तूलुल बलद और मक्की मुकर्रमी तूलुल बलद पर मैच की सब रखते वशवाला राशिदी पीसीला अवल बमुक दस मालूमी आरज मकामी अरजुल बलद मकामी दा बज़ाहिरू पर 20 सरा दस सरा दा जमुंग दस दे 34.161 बल आरजी मक्का दा बज़ाहिरू पर एम सरा दस सरा पर एम सरा मक्की मुकर्रमे अरजुल बलद सरे दश्त बदी किताब की कहते दे अरजुल बलद देखो और कर 21.425 दगले 21.425 दगले ठीक शो ना कि 4-2 वाली में ठीक था हाँ वाखा बस ऐड हो जाए 21.4 बस दाम काफी था बल तूलुल बलद मकामी तूलुल बलद मकामी ठीक ना दा जमुंग से शेर 71 सासा नजर ये रहेगी 5 ठीक देगा ना वक्ती पैदा की रही सले बल तूली मक्का दा से शेर गालिबन 42 से हाँ 39 से ठीक 39 10 दलता दे होगा हाँ 39.82 राजी 39.82 826 बस खुश हो तसलुर से जो मालूम शू का ना बल फर्की तूलेन तब ज़ाहिरू पर एफ सरा तूलुल बलद मकामी तूलुल बलद मक्का दा सिर्फ दे फर्क द बार रूबा सुखान और बकायदा की डालेगी ना दा फर्क मालूम हो दा पार नुदा दसे वका चद 71.5 मनफी का 39.826 दाव का तो 5 मनफी 39.826 31.4
فرق طولین نو ود کنه وشو معلومات ټول حاصل شو وس راځه وس ځان سره قاعده ولیکه هغه ده زاویه قبله برابر ده د 10 انورس بریکټ شورو ساين एफ बटा ब्रैकेट शोरो काज बी 10 एम ब्रैकेट बन मनवी साइन बी बिया काज एफ कट وشو نماز کې ضرب لګول ته ضرورت هم نشته ها کدی و لګاو جو فرق نه پرې واسي وشو لا اوس په دې کې دا ټول سيزونه لګاوه 10 انورس ساين اف څه شو 31.74 बटा काज बी 34.161 बिया 10 21.422 बस बिया ब्रैकेट बन बिया मनफी साइन 34.161 बिया काज एफ 31.744 ब्रैकेट बन और बिया बस टोल आवाट ब्रैकेट से शो अब सिंबल वशो दा हल का तोस दिस 10 इनवर्स अव्वल दा साइन 31.744 रूबस 10 इनवर्स में लगाओ सिर्फ दावली बल कसिम कोई हाँ चे खताई बगी नाराज़ी तासु कैलकुलेटर एक गोरे नदी दावली जान सरा हाँ 0.526 रागा तो ठीक दे साइन 31.744 0.526 वस राशि बटा सिर्फ दा ब्रैकेट हल्का दा ब्रैकेट ना ब्रैकेट बकी में लगाओ काज 34 161 10 21.422 तासु पी कर देगा ना सिर्फ दक़ा हल्का 0.02 ब्रैकेट बन मनफी वो सिर्फ दा हल्का सिपर अशारिया 477 वशो कदा ब्रैकेट बकी न लगे बकी में लगावा जरूरत नशती कि यो दगा पाते शो का ना वस द दीन दामन पी का सराजी सशेराजी मनफी 0.457 ठीक शो उस किताब तो बिया वो रहे हाँ
دې ځای پورې حل شو دې ته لږ وي وقفه وکړئ ها وقفه داسې دې کتاب ته راشه د کراچۍ دپاره دا حل کړی دی خو موږ د کوم ځای دپاره حل کو د 400 ټیک شوله نو چې دې ځای له راورسېد موږ دغې سټاپ له راورسېدو ٹھیک ده نو بیا بس دی اس مرحلے پر ہم یہ دیکھیں پدے 190 صفحہ والی دی کہ رقم میں شمار کنندہ اور مخرج یو خبر والی جان پو بٹی چی کنا پدے بٹی کی دی برنائی ہنسے تا شمار کنندہ ہوئی شمار کنندہ او دی لاندے تا مخرج ہوئی دی لاندے تا سوئی دا یو مخرج دی او دا سشے شمار کنندہ وشولا اس مرحلے پر ہم دیکھیں گے کہ رقم میں شمار کنندہ اور مخرج میں سے کون سا منفی اور کون سا مثبت ہے کمیوں پہ کی منفی ہو کم دل تبدی کی سدے مخرج منفی دے شمار کنندہ مثبت وشو اگر فقط مخرج منفی ہے تو آخری جواب میں 180 جمع کیا جائے گا کہ فقط مخرج منفی دے اور دیشی دا کنا تو پا آخری جواب کی بس کو 180 منفی کو زمونگ دا کار دا قب پوائنٹ تے خواہ وشو نا مو بدے غیبل کو وز بعض علاقی بدیشی چھ ال دا فقط مخرج منفی نہ راجی بلکہ دا صورت برازی اگر دونوں ہی منفی ہو تو آخری جواب سے 180 منفی کیے جائیں گے کہ دوارا منفی راوتی نویابت سے سکے 180 منفی کیے باقی صورتوں میں اسی طرح رہنے دیا جائے گا باقی صورتوں نے کہ 180 نہ جمع کیے نہ منفی کیے باقی صورتوں جوڑی گی دعا یہ بدے کہ سلور احتمال دی کنا یا با مخرج منفی وی یا با شمار کنندہ منفی وی دا با مثبتی یا با دوارا منفی یا با دوارا مثبتی نکہ مخرج منفی وہ فقط نو 180 با جمع کے کہ بلسو کہ دوارا منفی ہو نو بیا بای منفی کے او کہ دا باقی دوا صورتو یو صورت دا چی شمار کنندہ منفی ہو مخرج سو مثبتو او سلورم صورت دا چی دوارا مثبتو نو بیا بای اس چلو مونکی وشولا زمان تمخی تبلا مرحلہ سوس پراتا دا چی 180 با بیا سکو جمع کرو ہاں اب ہم شمار کنندہ کو مخرج پر تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا ویسے پہ تقسیم کا تقسیم کا بھی وستو دا بدے تقسیم کا ہاں ورست باخره کې لږ صبر وکړه خو د دې ځای نه ځان سره اندازه واخله پوهېږې بې او زمونږ به صحیح 180 به جمع کوو که نه ټیک شو نه وروستو به جمع کوو اوس خو دې نه تا ته پته ولګېده ځکه چې مخرج منفي او شمار کننده مثبت و نو 180 به جمع کوو اوس دا په دې باندې تقسیم کا دین راغ زاویه قبله برابر 10 انورس اوس چې دا خبره ختم شي بریکټ د ضرورت نشته څه شي منفی 1.15 وشولا اوس داسې وکړه چې 10 انورس دا روباسه شیپ 10 منفی 1.1 1.50 منفی 48.990 دا آخری جواب دے وصف 180 سکا جمع کا 180 نو سر جمع کا 131.0 سشے دین سے جواب راگے کیوں مساوی ہے 131.009
مونږ په دې ځای کې خطا شوي یو که نه کیوسنتسی دا سیستاسو کې دا کیلکولیټر راکتو مالا په دې کې دا شیخونو یو ودرېږه ها 0.526 تقسیمی منفی 0.457 دین راغه منفی 1.150 ٹھیک شو بل د دیوس 10 انورس رو باسو کنه شیفٹ 10 منفی 1.150 हाँ हाँ गोरा दक किसी है ना मारा तो वही लियो मैं गोरे सही दगा बवाएगा ना जो गोरा ये नुबिया बे जो पय्यावशी की मामूली यही इंसान अशारिया दी बेजाया वाला गोरा ये एक दी बेजाया वाला गोरा ये टोल सिस्टम गलत थी ما شک و ځکه طول البلد دغه نه دی طول البلد څه شی دی 75 ګوره 71.75 حاجی دا ټول وران کا دا طرف هغه ده دا بره کلیه پرې دا وران دا بس زه پټول دا چې ډیر کسان یې ګورئ که نه نو که یو پکې غلط هم وي که نه خدای دې وبخي نو تاسو یو کس صرف دغه کوئ نور ته نه ګورئ ها او نه نو خیر دا څیزونه خو ګران نو نه فرق طولین څه شی و 71.78 منفی 39.826 راگا تو کیلکولیٹر 71.78 منفی 39.826 دین راگے 31.898 فرق طولندار ہوت کنا اور په یو شي کې فرق جو په بل کې هم یا راوځي 898 اګه وس راشه دلته لګوا 10 inverse sin f 31.898 बटा काज बी 34.161 10 एम 21.4225 रिकॉर्ड बन साइन बी 34.161 ब्या काज एफ थे क्या काज 31.898 रिकॉर्ड हाँ संगा बे हुआ रश 71.758 منفी 39.826 31.932 932 932
9.3 دا غلطی چې نه پکې راشي که نه دا ور ډېر زیات ښه کار دی ښه ټیک شو نه دا ستا بیا مشق وشي طریقه کار خو دقه دی که نه خو دې سره سړی لږ راویښ شي دا ښي ښه او کله کله خویدل ښي سړی بیا په احتیاط ځي راشه بی خو ټیک دی که نه ایم ټیک دی بیم ټیک دی بیا دا ایم څنګه دی بدل کلک دا 9.3 وشو دا بره رو باسه بس 10 inverse sin 31.932 دین راغه 0.5289 وشولا اوس دا حل کا काज 34.161 10 21.4225 दिन रागे सशे 0.324 वशो मनफी दा हल्का साइन 34 मनफी में लगो ले देखा हाँ शेवे सिर्फ दा हल्का है जिदा कशी जो बस दलता वो लगी भी है तो दे जाओ भाई की गलती रागली भी का ना दे जाएगी जा दा बिया हल्का गोरे नज़र लगा निश्चित बिया पे कैलकुलेटर रवा वो कर सो जा वाई जा काज दायो 34.161 10 21.4225 दिन रागे 0.324 वशो 324 को बल वसरम लगे जो लगे वो सर चेक वशो बस वो सराश आ गया हल्का साइन 34.161 काज 31.932 दिन रागे खुदाई पे कुदरत 0.47 बल 5 पसीम ने दा पसीमो लगो कुछ होला रबो तो घट साथ है हाँ कम हिम्मत की बोलते ना जी खता शुम यो पेरना पालस पेरे खता शु बोले सो पेरा बोरसी ठीक है चलो उस दार दिन मन भी का 0.324 मन भी 0.4765 दिन रागेदा 10 इनवर्स बराबर है ससरा 0.5289 बटा दिन सर आगे मन पी 0.1519 खुश हो ना कम जाएगा दे जाएगी हाँ ब्याह होगा बिस्मिल्लाह दे ब्याह होगा बिस्मिल ब्याह 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 ये बख्याल जब पकम जाएगी तो शक्राजी ब्याह दागा को उबासा जो नुगलती बदी बदी तरीक़ों से दा ब्याह कर चाचा सर्किल गुटरी दा ब्याह होगा साइन 34.161 काज 31.932 दिन रागे 0.4765
5 4 7 6 5 او ستا کی سره راغلی 4 8 ای بخیر د دور فرق نه ٹھیک ده دا راځي کله چې بده کیلکولیټر کې دی لګ دغی چارج پکې ډیری او نو ډیر کار کوي وښونه مخرج منفي دی نو سجل بکې په اخره کې بیا 180 ما جمع کو اوس دا به تقسیم کا 0.5289 تقسیمی منفی 0.1519 د دې نه راغی وروره منفی 3.481 وشوله بس اوس د دې ټین انورس رو واسطو دا لکه دې شي پکته چې وسه راځي ها چیز بدل 10 انورس شیپ 10 منفی 3.481 دین روتو منفی 73.97 وزد دې سره 180 جمع ها دې بورډ زموږ ځای نور نشته کنه دې ځای پور راغلی یو کنه راغلو ګیر ولا بدل کا خدای خو ټیک شو لا په دې ځای پسې بیا دي سره د دې منفی 73.9 جمع 180 نو سب جواب راشي جمع 180 106.02 پوهیږي به دستا شو زاویه قبله دستا شو دې معنا دا ده چې خط شمال رو باسه او د خط شمال نه به طرف مغرب 106.02 زاویه جوړه کا او ډایرک ودرېږه وای الله اکبر پوهیږي به دقیقه طرف باندې مسکا البرز داتا خیال دی دا د خط شمال رئیستلې دی دلته تشریف فرمای خو دې ته وکیل په دې ځای باندې ته ولاړې دا د خط شمال دی وشوله په دې ځای به ډي کې دی چې ډي دی کې خو نو د 106.2 زاویه بس کې جوړ بلپرز دا جوړه شو بس دا به دې چې ملاو کې ما ٹھیک شو لا دې ځای دا بستاشي سمت قبله نو بیا به ډي راوالی او په دې ځای باندې بدلته د 90 درجې زاویه دې جوړه کې دا به دې شي خط صف خلقو ته وایي دی باندې ودرېږئ او ته ورته په دې ځای ودرېږه وشوله په دې کې بیا گنجایش شته که ته لږ کوږ را کوږ شوې که نه جوئي به خیر دی څومره د دې نه 45 دوره او دې نه 45 دا ټول جهت قبله شو ستا شطر المسجد الحرام پوهېږي به ټول شطر دا شو نو که پکې لږ غونده کې کوږ را کوږ شي نو په هغې به څوک کافر کې نه ټیک دی زه به خیر د انسان دی خطایي کېږي وشوله خو که یو سړي د دې نه دې خوا مخ کړی او دې طرف ته ولاړو او ښه په طرز لګیا دی ټیک شوله نو بیا وله دا لږې را کوږ کوی دی خو وشوله څه پکې پاتې دي بره یې وباسئ ځان له ټایم څه دی 15 منټه 12 دي که نه نو که ذهن کې راوتلي ښه که نه وي چې بره بیا وباسو وشوله بس یو په دې کې بله طریقه ده چې هغې کې ته دا زاویې ماویې نه وباسې
فقط ستا سره ډي وي او بیا سره د انډراید موبایل وي ټیک ده نو که دا زاویه پکې راونه باسي نو په دې موبایلو کې هم زاویه راوځي نو بیا د نور د هغې سوري سره د هغې هغه میچنګ راول نو د هغې نه فورا ډایرکټ هم قبله معلومیږي هغه طریقه مې درته بل اوس داسې لږ اجمالي ویلې وه وی باسو راځئ چې هغه وباسو دا خو راته یاده شوه که نه دا ستاسې امتې قبله شوه بطرف مغرب د شمال نه بطرف مغرب که چېرته دا منفي جواب راغلی وی نو بیا به د شمال نه بطرف مشرق دا جوړوله ښه ټیک ده خو دا جمع راله که نه چې جمع راله نو دا به بطرف مغرب جوړی د شمال ٹھیک نا چلو